السلام علیکم. الیکشن کې ډېر غټ خلکو شکست وخوړو. عوامي نیشنل پارټي دلته نه ټوټل د خیبر پښتونخوا نه ختمه شوه. دویمه پارټي چې د کم پوره ورکرانو او هغه د جمعیت علما اسلام هغه ولې ختمه شوه. په دې الیکشن کې خلکو ولې هغوی له ووټ ورنکړو، ډېر ښه علما یې ناکامه ولې شو. د هغې یو بنیادي وجه چې زه ګورم ادې د مولانا فضل الرحمن د منافقت نه ډک سیاست. تاسو به کیدای شي زما د خبرې سره اتفاق کوئ یا به اختلاف کوئ، خو زه به یې درته وایم ځکه چې مولانا صاحب سیاست کوي د مذهب په نوم، او د مذهب چې کله هغه پاس شي نو اتې بیا هیر شي. په 1900 د دوی مطالبه ده، د دوی جدوجهد دی د شرعي نظام باره کې. په 1988 کې چې دوی کامیاب شو د بېنظیر سره یې ډیل وکړو، آیا د په 1988 کې بېنظیر سره دا ایښودي وو چې د وزارتونو نه علاوه به زه شریعت بل پیش کوم ته به منظورې نه. بیا چې کله د نواز شریف سره اتحاد وشو د دا مطالبه ونه کړه، بیا چې کله د زرداری سره په اتحاد کې بیا یې ونه کړه، بیا د نواز شریف سره اتحاد کې او بیا د زرداری سره، او اوس چې کله د پی ډی ایم اتحاد نو مولانا فضل الرحمن د دغه پی ډی ایم اتحاد سربراو د چې کله رژیم چینج د عمران خان خلاف وکړو نو پکار د چې د پارټیانو ته ویل وی چې اول به په اسمبلی کې د شریعت بل پیش کو اله به مخکیزو، خو د بیا هغه وخت کې شریعت یاد نه، د صرف د خپل پارټي له وزارتونه یادي او مرات یادي. گورنرشپ ته واغستو، خپل زوی د مواصلات وزیر کو، دغه اسمبلی په زرګونو بیلونه پاس کړو، خو مولانا صاحب د شریعت په بل هیڅ نه وي او نه پکار ده چې هغه خپل شریعت بل پیش کړی وي. کو شهباز شریف وزیر اعظم نه منله، دوی به د اسمبلی نه را بار شوي، خو دوی دا کار نه کوي. نو یو خو دا خلکو ته منافقت پیدا شو چې د اسلام په نوم اسمبلی ته ځي خو بیا شریعت نوم نالي. دویمه خبره دا ده چې د عمران خان په دور کې شرعي سود 100% ته راکو شوی او د پی ډی ایم په هغه حکومت کې چې کله مولانا فضل الرحمن سربراو هغه کې شرعي سود 22% ته. سود چې دی د الله پاک سره جنگ دی، په قرآن کې دی عالمانو موږ ته ویلي دي. نو د دغه جنگ کې مولانا سي پوره شاملو، نو دام خلکو ته پته ولګېده. اوس ته خلک دوکه کولی نشي، فوري د پسې هر څه بیانونه راوباسي. درېمه دې پیرې عجیبه کار دا کړی چې ډیر علماو په ځای ټیکټونه سرمایه‌دارو له ورکړي، ځکه چې زمون په حلقه یو سرمایه‌دار له ورکړي، نور ډیر ځګونو کې سرمایه‌داران له ورکړي. چې کله دته د ووټ ضرورت نو علماو مخکې کوي، چې کله بیا د مرات د غشي نو بیا سرمایه هغه علما تیری بیا خپل رشتہ دار ټول په وزارتونو او گورنرۍ ته ور مخکې کی. سلورم کار دا کړو چې په دې اخیری جلسه کې په کرک کې وی چې د چا په کور د تحریک انصاف جنډۍ هغه به داسې لکه د یهودیانو کور چی. دا ډیر ناروا، دا تهمت دی. ته تحریک انصاف له خلکو 3 کروڑ خلکو ووټ ورکړي، آیا دا 3 کروڑ خلک یهودیان دي په پاکستان کې؟ دغه د اسلام غلط استعمال چې دی دا بنیادی وجه د مولانا فضل الرحمن د شکست ده، او هغه وجه باندې هغه د بوري تر شکست خوړو چې په خپل کلی کې مولا امین ګنداپور شکست ورکو. نو دا چې کله سو پوری هغه د دې تهمت بازین نه راوته، دا په یو باندې کافر او کافر د الزام نه لګي او عام خلکو لا د جنت ټیکټ ورکي د ووټ په بدله باندې د دروغو د خوبونو بشارتونه کوي. اغزبرګ هستیانم په امتحان کې واچي چې اوسبرګ استیرا غلی و دلې د ګټه بشارت ورکړو هغه دروغ شي، نو دغه هم توهین کې راځي. دا خو دوی په خپل د دې زبرګو هستیانو توهین کوي. دویمه خبره دا چې څنګه وګټي نو بیا سیده ځان له د ریون ټیکټ اغستی یا د بلاول هاوس ټیکټ اغستی. نو په دې ټولو منافقت او ډرامو باندې اوس عوام پوه شو، په دې وجه باندې دی د فتوا بازۍ نه راوته پکار دي، په کارکردګۍ ووټ اغسته پکاري. کله چې دوی میدان کې شکست نه ورکوي نو دوی سره فوري فتوی هغه راوباسي د کافر او د یهودي ایجنټ. دا فتوی اوس نه چلیږي ځکه چې عوام کې شعور راغی، خلکو ته پته ده چې عمران خان په یو ان کې به اسلاموفوبیا باندې کم آواز چوت کړی.
55 ملکونو د مسلمانانو د زړه आवाज دا کارنامه مولانا په خوب کې نشي کولی. نو دغه دروغ او منافقت نه چې سو پوری مولانا صاحب نه راوتی دا وی جمعیت علماء اسلام به دغه سي در پدري کې ډېر خپل پارټي دا ډېر خپل علما دي پکې او هغه علما چې کم دي هغه زبرګي هستياني د مولانا صاحب د منافقت نه ډک سیاست په وجه باندې ډېر پریشان دي. زمونږ د کلی ډېر عظیم شخصیت دی مولانا قاسم صاحب، زه د هغه په شکست ذاتی طور ډېر خفه یم ځکه چې ډېر زبردایي والد صاحب ډېر زبرګ شخصیت و. د هغوی سره مونږه زما والد صاحب د هغوی والد صاحب چې اول ځل ودرېدلو په 88 کې در په در مو له منډې والې او هغوی مو پاس کړي. اوس زه په دغه ټولو علما چې کم د دوی د دې منافقانه سیاست په وجه باندې شکست خوړلې زه پې د زړه نه خفه یم. علما حق زمونږ د زړه سرونه او د سر تاجونه دي، خو علما حق لم سوچ پکار دی چې آیا دا مولانا صاحب مونږ استعمالي او کنه د اسلام خدمت کوي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.